أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. استبرأ الذين اتبعوا کلا چې بیزاریو کیا کسان چې تابعداري کړې شوی وا من الذين اتبعوا د کسانو نه چې دی تابعداري کړې وا ورأوا العذاب او دی اوینی عذاب لرا وتقطعت بهم او کټ پکړې شي او ټوکړي ټوکړي بشي د دینا الاسباب تعلقات. وقال الذين اتبعوا او بوایا کسان چې دی تابعداري کړې وا لو ان لنا کرتن کاش کچروي زمون د پاره واپس کېدل فنتبرأ منهم پس مونږ بیزار شو د دینا کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دی بیزار شو زمونږ کذالک یریهم الله دارنګي خیدی الله تعالی اعمالهم عملون دی حسرات علیهم افسوسنا پدی باندې وما هم بخارجین من النار او نبیدی وطن کی دورنا. پدی آیتونو کې چې دنیا کې چا په کفر کې په شرک تابعداري کړې ده او دا اقتدا کړې وه د قیامت پرځ به دی د یو بل نه بیزار شي او د یو بل د بیزارۍ نه به انکار وکړي د یو بل د عبادت نه به انکار وکړي او د تابعدارۍ نه به انکار وکړي. دا انکار بیان دی چې د قیامت پرځ باندې به سرداران او کشران دواړه د یو بل نه انکار کوي. کشران به دا دعوه کوي چې دې سردارانو مونږه ګمراه کړیو دې مونږه ګمراهۍ طرف ته راوستیو مقصد به یې دی چې مونږه بچ شو زمونږه دا سزا هم دې له ورکړه شي او سرداران به انکار کوي چې مونږ دې ته بالکل مشوره نه ورکړې او نه مونږ له ترغیب ورکړو نه مونږ مجبوره کړي وو. قرآن کریم وی د دواړو بچ کېدل نشته دواړه به جهنم کې اوسیږي. الله تعالی به ردي هغه اعمال چې ناکاره وو هغه به دې ته بار بار ښیي او د هغې سزاګانې به ورله ورکړي د دې افسوسونه به نور هم سیوا کېږي. مخکې آیت مبارکه کې د شرک مذمتو د شرک وجې بیان کړې وه محبتو چې دې په محبت کې د حد نه غلو وکړه معبودانو سره دومره مینه وکړه څومره مینه چې الله تعالی سره په کار وه او د دې خیال دا و چې دا به زمونږ په کار راشي نو دې آیتونو کې وي چې هېڅ په کار به یې رانه شي هلته خو به دې د یو بل نه انکار کړي. قرآن کریم دا مضمون مختلفو ځایونو کې په مختلفو طریقو سره بیان کړی دی چې دا سرداران او کشران به د یو بل نه انکار کړي. دلته د بیزارۍ خبره ده او دارنګې سورة الاعراف کې هم د دې ذکر دی چې هلته دا مشران او کشران دواړه جهنم ته داخلیږي
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار نو كلما دخلت أمة لعنت أختها. الته چې کله دې ډلې ډلې داخلي جهنم ته نو دا یو ډله به په دې بل باندې لعنتونه لیږي چې ردي د لاسه موږ جهنم ته رالو او ردي د لاسه موږ پکړو شو. بلکې الله تعالی ته به سوال کوي اے الله دې له دو چند عذاب ورکړي. دارنګې 22 سپاره کې په سورې سبا کې هم د دې ذکر دی. هلته هم دا کشران او مشران یو بل ملامته کیږي، بلکې دا کشران به مشرانو ته ووایي چې لولا انتم لکنا مؤمنین، که تاسو دنیا کې نه وای نو موږ به ګمراه شوي نه وو، بلکې موږ به ایمان نه وړو. خو ستاسو د ترغیب د وجې نه او د لالچ د وجې نه موږ ګمراه شو. هغوی به ورته وایي چې موږ در باندې زور زبردستي نه وه کړې، بلکې دی به اقرار وکړي بل مکر اللیل والنهار تأمروننا، تاسو خو شپه او ورځ موږ پسې لګېدلي وئ، زموږ د ګمراهۍ پسې یو مقام نه رضایه کړي. دارنګې 23 سپاره کې سورې صاد کې هم د دې ذکر دی. هلته کې به یو بل ته خیرې کې لا مرحبا بهم او لا مرحبا بکم. دا مشران به جهنم ته مخکې تلي او دا کشران به وروستو را رواني. نو چې کله دوی په ګیټ باندې انټري کېږي او مشران ویني چې کشران خو هغه دي رالو او دا خو موږ ګمراه کړي وو، نو هغوی به یو بل ته لا مرحبا بهم، د دې دپاره خو د اړو خوشامدید ني. اوس به دوی موږ ته خیرې به کړي، موږ به ملامته کړي. هغوی چې راشي هغوی به ورته لا مرحبا بکم، ستاسو دپاره د خوشامدید نه. نو جهنم کې به دا ټول یو بل ملامته کیږي، څوک هم چې د چا د لاسه ګمراه شوی دی. دارنګې شیطان به مو خلق ملامته کوي په جهنم کې، او شیطان به صفا اعلان وکړي چې ما نه زور کړو نه زبردستی کړې وه، ما صرف مشوره در کړې وه، ترغیب مې در کړو، ما خو خیالي وعدې کړې وې، شنه باغونه مې راته ښودلي وو، الله تعالی وعدې رښتینې وې، په هغې م عمل نه کو، زما خبرو پسې روان به، زما په یو خبره هېڅ دلیل نه او د الله تعالی پر خبره څونه دلایل موجود وو، څومره کتابونه او څومره انبیاء کرام او څومره معجزات او څومره دلایل موجود وو، هغې ته هم نه کتل او زما خیالي خبرو پسې روان وی. نو ځان ملامته کې ما انتم بمصرخیه او ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه او فلا تلومونی ولوموا انفسکم. ما ملامته کې، خپل ځان ملامته کې چې ما پسې ولې راتلې. قرآن کریم دې خبرو مقصد دا دی چې اے انسانا سبا قیامت کې بیا افسوس کې او بیا یو بل ملامته کې او څه فایده به نو دنیا کې اوس فایده شته. او د عقل نه کار واخله، اوس هم مکشته دی. دنیا کې د انسان که هر څومره نقصان شو تلافی ممکن ده، خو د آخرت تلافی ګورې بیا د هغې نقصان تلافی بیا نشته دی. دنیا کې د انسان هر څه تباه شو بیا هم د انسان دپاره تلافی کېدی شي دغه نقصانو، لیکن آخرت کې که د انسان څه تباهي وشوه نو بیا د هغې تلافی بلکل نشته. ځکه شاعر وی من کل شیء اذا ضیعته عوض، دنیا کې چې ستا نه هر یو څیز ضایع شو د هغې عوض او بدله شته، لیکن که ستا نه الله تعالی ضایع شو که نه د دې ګورې خانه تلافی او د دې خانه بدله نشته. افسوس دنیا کې دار که د انسان نه الله خفه دی او الله ترې ضایع شو، یعنی الله سره تعلق برابر نه دی، د دې نه لوی نقصان بل نشته دی. که د انسان دا تمام دنیا تباه شي، هر څه لړ شو،
دا څه نقصان نه دی، لیکن که د انسان سره هر څه شته او یو د الله ذات سره نشته، دا انسان انتهایی افسوس او انتهایی خسرت او انتهایی نقصان کې دی. بد دا یو خبره ده، مخکنو قومونو سره د څه کمی نو، دا څومره لوی لوی قومونه چې قرآن بیان کړي هېڅ کمی ورسره نو، هغه وخت په اعتبار سره ښه ترقۍ والا و. لیکن که نو نو صرف د الله تعالی معرفت ورسره نو، ذات پېژندل ورسره نو. انبیاء کرام علیهم السلام چې هغوی ته وی تاسو ناکامه یې او په تاسو باندې عذاب را روان دی، وجه څه ده؟ د الله تعالی ذات د سره نشته، هر څه شته دی. دلته هم د وخت کې دا بیان دی مونږ ته، هر انسان سره که الله تعالی نشته او هر څه شته ناکامه دی، او که الله تعالی ورسره شته او نور هېڅ هم نشته کامیاب دی. استبرأ الذین، تبری تخلص توی، خالص کول یعنی ځان یوازې کولو. بیزاری معنا د ما سره تعلق نشته. استبرأ الذین، کله چې بیزاره بشي کسان اتبعو چې دای تابعداري کړی شوې وه، یعنې دا متبوعین یادي، مشران یادي، سرداران یادي، قائدین یادي. اتبعو چې تابعداري یې کړی شوې وه، من الذین اتبعو، د کسانو نه چې دی تابعداري کړې وه. دا اتبعو تابعین دي، کشران دي، کمزوری دي. دا اتبعو څوک مراد دي؟ نو عام طور مفسرین حضرات یې مراد جبابره اخلي، متکبر خلکو، مشران خلکو چې سر د کلي د علاقې او د قوم هغه واګي د هغوی په لاسو کې وي. نو هغه په شر او په شرک چې دی مخکې وو او خلک دی پسې روانو، نو به د بیزارۍ اعلان وکړي موږ تاسو پیژنو نه، زموږ تاسو سره تعلق نشته، نه رشته شته دی نه بل څه تعلق شته. او امام سودی رحمه الله وی چې د اتبعون مراد شیطانان دي. شیطانان به د بیزارۍ اعلان وکړي د انسانانو نه، ځکه شیطان اصل کې انسان گمراه کړی دی. نو دا انسان با شیطان ملامت کی، شیطان متین انکار وکړي. او د شیطان دا کار دی چې انسان په نیمه لاره کې پریږدي. سورة الحشر کې قرآن د دې بیان کړی دی چې شیطان انسان ته وی اکفر، کفر اختیار کړه. کله چې انسان کفر اختیار کی نو هغه زه بیزار یم ستانه. دا ابلیس او دا شیطانو د بدر په موقع باندې کافرانو سره یو ځای را روانو او ځان یې سردار جوړ کړو، او دارنګې د ابوجهل سره لاس په لاس را روانو او ورته وی زه سراقه بن مالک مدلجي ما، ځان یې د سراقه بن مالکو شکل ځان له اختیار کړو، او د ما قبیله هم تا سره ده او بېغمه اوسېږه، او زه به تا سره یم. انی جار لکم، زه به تاسو له پناه در کومه. او را روانو او چې کله د بدر میدان ته راورسېدو او دا ابوجهل او ملګري میدان ته راورسولو او بیا هم ملائک راغلو، نو ملائک خو ده پیژندلو، ده خو لیدلو، ځکه ده خو جبریل علیه السلام سره او فرشتو سره جنت کې وخت تیر کړو، ده خو پیژندل چې دا ملائک دي. فلما تراءت الفئتان، کله چې دا دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شو، د فرشتي ولیدي، نکص علی عقبیه، دی په خپلو پوندو باندې واپس شو. نو هغه ورته ویل چې لکه دا په کومه مقدمه پرېږدې، دا را پرېښودو ټایم دی، دې وخت کې خو ما سره ملګرتیا پکار ده. نو ابلیس ورته ووایي چې انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله،
زه چې سوینم هغه تاسو نه وینئ، ما فرشتي ولیدې او د فرشتو ته کوم دی کې ټینګېدی شمه. نو دا هغه ابلیس چې په عین موقع خلک په میدان کې پرېښودو. چې کوم انسان په دنیا کې تا سره ملګرتیا نشي کولی، نو په آخرت کې به ستا ملګرتیا څنګه وکړي؟ وراءو العذاب، او دی به وویني عذاب لره. یو خو مخامخ عذاب دی او دې دوران کې له دا کار جدا شو چې دی به د یو بل نه انکار هم وکړي او د یو بل نه به بیزارۍ اعلان هم وکړي. وتقطعت بهم الاسباب، تقطع ویلګي ټوکړې ټوکړې کېدلو. وتقطعت او ټوکړې ټوکړې بشي. بهم دا بایا د پر سببیت ته، یعنی به سبب کفرهم، د وجه د کفر د دینا. الاسباب تعلقاتو، د دې دنیا کې چې څومره تعلقات یو بل سره، کا د رشتیو، کا د عبادتو، کا ملګرتیا و دوستی و یا بل یو تعلقو، هغه ټول به ټوکړې ټوکړې شي. دی ونه وي چې صرف کټ بشي. یو رسۍ که په من باندې کټ شو نو بیا هم غوټه ورکولی شي. قرآن کریم تقطعت وي، ټوکړې ټوکړې بشي. یو رسۍ چې تا څونه ټوکړې کړه بلا شي، ته به ګنډې پکې سو، یو ځای کې به سو. یو پیره کټ کېدل خو لا بیا ممکن ده. نو تقطعت ټوکړې ټوکړې بشي، دا نه چې کټ بشي. کټ کېدل خو بیا ممکن ده چې یو ځای شي، لیکن دا ټوکړې ټوکړې کېدل د دې بیا یو ځای کېدل ناممکن دي. وتقطعت بهم الاسباب، او ټوکړې ټوکړې بشي په وجه د کفر د دی الاسباب تعلقاتو. او یادا چې دا با په معنا د عن سره دی. نو وتقطعت بهم یعنی عنهم، او ټوکړې ټوکړې بشي د دینا الاسباب تعلقاتو. اسباب جمع د سبب ده، یو سیز ته د رسیدو ذریعې ته وي. د رسۍ ته عربۍ کې سبب وي. سبب ورته ولي په رسۍ باندې انسان یو ځای ته رسي. دارنګې د لارې ته په عربۍ کې سبب وي. نو لارې ته سبب ولوي، په لار باندې انسان خپل منزل مقصود ته رسیږي. د پوړو ته په عربۍ کې سبب ویل کېږي. نو پوړو ته اندر پای ته سبب ولوي، په دې انسان بره چت ته خیږي. نو اسباب او سبب د رسیدو ذریعہ، د ملاقات ذریعہ، مقصد ته د رسیدو ذریعے ته سبب وي. نو الاسباب معنی ډېرې دي. یا هغه سبب د محبت او د مودت، د دې خپلو کې چې کومه مینه وه هغه مینه به ختم شي. یا د سبب نه مراد هغه رشته داری ده، تر دې منځ کې رشتې وي نه رشتې به هم ختم شي. لکه قرآن کریم فرمایي چې فلا انصاب بینهم یومئذ، د قیامت پر بیا نسبونه په کار نه راځي. هلته به د انسان خپل عمل په کار راځي. او یا د اسباب نه مرادو د دې اعمال دي چې دنیا کې به کولو. دنیا کې کدی چې ته نیک اعمال کړي وي هغه به ختم شي. کافرانو هم دنیا کې نیک اعمال کوي. ځکه دا مسلمان سره مدد کولو، دارنګې د بیمار پرسی کولو، صدقه کولو، د الله په کور کې مدد کولو. لکه دی به حاجیانو له اوبه ورکولې، روټۍ به ورکوله، د حرم شریف تعمیر به کو. نورم کافران داسې رفاهي کارونه کې لارې جوړي، اسپتالونه جوړي، روډونه برابري، غریبانو سره مدد کی.
نور بلا طریقې د کافرانو شته ټول نیکې دي نو دا نیکې دي خو چونکې په دې باندې نجات نشته ځکه چې ایمان نشته نو دا اعمال به ردي هغه به د دې نه ختم شي د دې خو دا امید چې دا به زموږ په کار راشي دا به ختم ټوکړې ټوکړې به شي وقال الذين اتبعوا او بویا کسان اتبعوا چې کله دا کشران وګوري چې دی خو زموږ نه د بیزارۍ اعلان وکړو او دا زموږ اوس په کار نه راځي نو دی ویره کاش او افسوس دارې که موږ ته یو موقع میلو شو یو چانس میلو شو او موږ او دی ټول بیا الله تعالی دنیا ته بوتلو او بیا دا مشران موږ پسې راشي چیرې راشي زمونږ تابعداري وکړئ زمونږ خبره ومنئ نو هلته به دوی له موږ ډېر ښکلی جواب ورکړو مسله دا ده چې دوباره واپس تلل نشته نو که موږ ته یو موقع میلو شوه که نه دوی موږ پسې بیا راشي کور خواله چې راشئ چې زمونږ تابعداري وکړئ زمونږ خبره ومنئ موږ به دې ته بیا ووایو وقال الذين اتبعوا او به وایي کسان چې دي تابعداري کړې وه څه به وایي لو ان لنا کرتن دا لو تمنایه دی یعنې کاش که چېرې داسې وشو خو کوم ځای به کېږي ان لنا کرتن کرتن واپس کېدو ته وي او کرتن د فعلتن وزن دی په دې کې د یو پیره کار کولو معنا پرته وي یو پیر یو کار کولو نو لو ان لنا کرتن کاش کچره وی زمونږ دپاره یو پیره واپس کېدلو یعنې بیا بیا نه که یو چانس مونږ ته میلو شو او مونږ یې دنیا ته بیا ولیږلو او مونږ له هلته بیا اختیار راکړی شو بیا موقع راکړی شوه او بیا دا کافران مشران مونږ پسې راشي نو مونږ به فنتبرأ پس مونږ به بیزاره شو منهم د دینه هلته به ورته بیا مونږ جواب ورکړو چې ځای خپل کار کوئ کما تبرأو منا لکه څنګه چې دی بیزاره شو زمونږ نه مسله هم دغه ده چې کوم خلک د دنیا نه لاړو هلته کې چې اوس څه کېږي مونږ ته پته نشته او مونږ لیدلي نه دي او دې وخت کې ټولې خبرې د غیبو دي قرآن او حدیث مونږ ته بیان وکړو او مونږ لا په خپلو سترګو لیدلي نه دي انسان چې په خپلو سترګو باندې تجربه وشي نو بیا عقل راشي دې وخت کې د غیب باندې مونږ هغه شانتې یقین نشته چې کوم په کار دی نو قرآن خدا خبرې بار بار کړي دي دی چونکې اوس هلته هر څه ولیدل په آخرت کې دی اوس وي که مونږ ته دنیا کې مکمل شو بیا لاړو نو اوس زمونږ پورې یقین ناغی نو بیا به مونږ چرم د دې تابعداري ونه کړو او قرآن هغه خبرې مونږ ته اوس بیان کړئ چې داسې کېدو واله دي داسې به وینئ تاسو نو چې دا کم دنیا کې یې تاسو کم از کم هوښیار شئ او کم از کم عمل وکړئ په دې باندې کذالک یریهم الله دارنګ خیب دیت الله تعالی اعمالهم عملون د دې ناکار عملون به تخی حسرات افسوسنا حسرات جمع د حسرتن دا او حسرت شدت ندامت توی د حد نه زیات پیمانتیا ته او افسوس ته حسرت ویل کېږي حسرات د حسره نه دی او د حسره لفظي معنی ده الکشف ښکاره کېدل او واضحه کېدلو د حسرات نه مراد هغه افسوس دی چې دا به دومره واضحه او ظاهره وي چار چاته به ښکاري چې دا سړی خو ډېر غم کې دی دا غم خو ردره مخ نه راسسیږي د مخ نه معلومیږي نو قرآن حسرات نو وي دومره زیات افسوسونه دومره زیات ندامتونه او دومره زیات پیمانتیا به وي
چې هر چا ته به ښکاري. غم د انسان نه پټېږي، غم د زړه وي لیکن په مخ باندې ښکاري، او خوشحالي نه پټېږي. لنګ څنګه چې خوشبو چې ده هغه ځان په خپله ښیي، دارنګې غم او خوشحالي دواړه په خپله ښکاره کېږي. خو د دې هغه افسوس به صرف پړه کې نه وي، دومره ډېر به وي د حد نه سوا به وي چې هغه په دې مخ باندې ظاهر وي. علیهم په دې باندې قرآن کریم علا وي. علا په یو څیز باندې اوچتوالي دپاره راځي. لکه ته پلانکې د سورلۍ د پاسه ناست دی، نو دا سورلي دا په کابو کې ده او د په سورلۍ باندې احاطه او کابو راوستری. دارنګې د افسوسونه به ګویا کې را ده باندې را پاسه نه راته وي، څلورو طرفونه احاطه به یې کړې وي. او علامه سعودي رحمه الله وی، علامه ثعلبي صاحب لیکلی دي، وایي دا افسوسونه به داسې وي چې دا کافران به راوستی شي او دی ته به جنت وښودلی شي، او دا جنت دننه نعمتونه او محلات به ورته وښودلی شي، او بیا به ورته ووایي که چېرې تاسو د الله تعالی تابعداري کړې وې، لو اطعتم الله، که تاسو د الله تعالی تابعداري کړې وې، نو تلک مساکنکم، دا ستاسو ځایونه د اوسېدو. خو تاسو تابعداري ونه کړه او دا ستاسو نه د لاسو نه ملاړو. او د دې مخکې به دغه محلات او دغه ځایونه دا په مؤمنانو باندې تقسیم کړی شي چې دا د کافرانو محلاتو دا پلانکي دا پلانکي او دا پلانکي له. په دغه وخت کې به دې لاسونه مروړي چې دا کم نقصان مونږ وکړو، کم ناشنا ناشنا محله زمونږ د لاسو نه لاړلو. نو حسرات علیهم، افسوسونه علیهم په دې باندې، وما هم بخارجین، او نه به دي وتونکي. دا یو بل د افسوس خبره ده، د دغې سزا انتها نشته. دنیا کې د هر یو سزا انتها شته. لکه څنګه چې مثال زمونږ د ملکو هغه یو مظلومه زنانه ته هغې 80 کاله سزا او 80 کاله بیا هم لا حد خو شته که نه چې 80 سالو. لیکن دلته چې کومه سزا ده د هغې حد نشته چې ګنې دومره کاله. که کافرانو ته مثال په طور دا وویل به 1 کروڑ کالو، بیا به هم کافرانو دا خو به کم از کم ختم شي که نه، 1 کروڑ کال خو به کم از کم ختم شي، دا هم نشته، بس ابدالآباد دپاره. وما هم نه به دي بخارجین وتونکي من النار د اورنه. دې بخارجینه کې دا با چې دی که نه دې څه ناشنا کمال وکړو. مطلب دا دی چې ذره برابر وتونکي به د اور نه 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 چوټي شته، نه وقفه شته، او نه پکې د معافی اعلان شته. د ذرې برابر به هم دي د جهنم نه وتونکي به نه. او قرآن کریم هم وی صرف دی به تېنه نوځي دا کافرانو، او د دې کافرانو مشرکانو منافقانو نه علاوه چې کم مؤمنان مسلمانان دي او هغوی که فرض که ورته تلي نو هغوی به تېنه وځي. ځکه قرآن کریم وما هم دی به تېنه نوځي. نو د دې نه علاوه نور مؤمنان مسلمانان کمزوري هغوی به تېنه وتي شي. کله چې بیزار شي هغه کسان چې تابعداري بیزاري وکړي، هغه کسان چې تابعداري یې کړی شوې وه، د هغه کسانو نه چې دې تابعداري کړې وه، او دې به وویني عذاب لره، او ټوکړې ټوکړې به شي د دې نه تعلقاتو، او به وایي هغه کسان چې دې تابعداري کړې وه، کاش که چېرې وی زمونږ دپاره یو پیره واپس کېدل، پس موږ به بیزاره شو د دې نه، لکه څنګه چې دې بیزاره شو زمونږ نه، دارنګې ښیي به دې ته الله تعالی عملونه د دې، افسوسونه په دې باندې، او نه به یې دي وتونکي د اور نه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الناس اے خلقو کلو خریتاسو مما بعد دها سنا فی الارض چی پزمگا کی دی حلالا طیبا حلال پاکیزا ولا تتبعو او تابداری مکوی تاسو خطوات الشیطان دا قدمونو دا شیطان انه لکم عدو مبین بیشک دا شیطان ستاسو دا پارا دشمن دے سرگند انما یأمرکم یقیناً دے حکم کوي تاستا بالسوء فبدے سرا والفحشاء او پبی حیاء سرا وان تقولوا علی اللہ او دا چی تاسو آئے پا اللہ تعالی باندے ما لا تعلمون آسو چی تاسو پی نپوئی گے دا شرک مختلف قسمون دی یو قسم داو چې مشرکانو د خپل معبودان الله تعالی سره برابر کړو په مینه کې غلو کړه او د شرک یو قسم دام دی چې حلال او حرام د اختیار د الله تعالی نه ما سوا بل چاته ورکړي حلال و حرام و اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سره دے کم چیز حلال دے کم چیز حرام دے او دا اختیار دا اللہ تعالیٰ نے ما سوا بل چاله ورکولو یو مخلوق تا ورکول دام شرک دے دا مخلوق تا خالق سره برابر کو پا حلال و پا حرامو کی قرآن کریم بیان کی کہ خلقو خوراک کوي نو پاکیزه کوي او حلال کوي د ځان حرامول مکوي د ځان حلالول مکوي الله تعالی چې یو څیز حرام ګرځولی دی نو تاسو یې ځان له مه حلالوئ او چې الله تعالی یو څیز حرام حلال ګرځولی دی نو تاسو یې مه حراموئ دنیا کې مختلف اقوام مختلف مذهبونه مشرکانو بعض سیزونه حلال کړي او بعضی حرام کړي یهود هم دا کار کړو دنیا کې نور مذهبونه ولم دا کار کوي اگر چې خطاب خو مشرکانو سره دی لکه مشرکانو خاص قسم زناورو او دوخانو یو څلور قسمونه دي چې الله تعالی حلال کړي دي خو دی په ځان باندې حرام کړي وي دا حرام دي هغه به د بوتانو په نوم باندې پرېښودي وو نو قرآن کریم وی چې نه داسې مه کوئ خو قرآن کریم د یا ایها الناس سره خطاب وکړو ځکه دا کار صرف مشرکانو نه کو نه مکي والا دنیا کې نور قومونه هم داسې شته چې هغوی حلال سیزونه په ځان باندې حرامي لکه یهودو به د اوښ پی نه څکلو د اوښ غوښه به یې نه خوړله وی دا په موږ باندې حرام دي حالانکه چا حرام کړو حرام کړي خو نه دي خو دوی به داسې کولو هندوانو کې هغوی د غوا پی نه څکي او دارنګې غوړي یې نه خوري وی دا موږ باندې حرام دي
نو قرآن کریم وی چې څوک هم داسې کوي که هر څوک یې چې الله تعالی یو څیز حلال کړی دی نو تاسو یې مه حراموئ. او مؤمنانو مسلمانانو کې هم بعضې خلک داسې شته چې هغه یو څیز په ځان باندې حرام کړي، څوک قسم وخوري څوک منښته وکړي چې دا حلال څیز په ما باندې حرام دی، نو هغوی د دې وعید د لاندې دي. اگر چې مؤمنان مسلمانان عقیده خو نه ساتي، یعنی هغوی خو عقیده د حرام نه ساتي او په خوله یې په ځان باندې حرام کړي او مشابهت شو کافرانو سره مشرکانو سره، نو حلال هغه دی چې الله تعالی حلال کړي دي او حرام هغه دی چې الله تعالی حرام کړي دي. او یو حلال څیز حرامول دا شیطان په وسوسو سر تاسو کوئ. یا ایها الناس اے خلکو، الناس عام انسانانو ته وي، یعنې دا کار چې هر څوک کوئ هغه ټولو ته خطاب دی. کلو خورئ تاسو، امر د پاره د اباحت دی، یعنې ستاسو لپاره خوراک مباح دی چې څومره هم کوئ او د څه څیزونه هم کوئ. خو مما فی الارض دا من د پاره تبعیض دی، یعنې بعضې څیزونه ذکر دنیا تمام حلال څیزونه خوړل خو ممکن هم نه دي. یو انسان به دنیا تمام حلال څیزونه څنګه خوري؟ دی خو به اوسیږي په یو ځای کې او دنیا خو وسیع او فراخه ده، دی به کم ځای ته ځي. ذکر دنیا تمام میوجات او تمام غلې دا خو په یو ځای نه موجودو، څه یو ځای کې څه بل ځای کې دي. نو دا ونه وي چې ټول خوراکونه وکړي، نه چې کم تاسو دستیاب وي او ممکن وي او سهولت سره ملاویږي. مما بعضې د هغه څیزونو نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا. خو دغه څیزونو لپاره دوه شرطونه دي، یو دا چې هغه حلال وي او دویم دا چې هغه پاکیزه وي. حلال هغې ته وي چې ما حله الشرع، چې شریعت هغه حلال کړي وي او په هغې د حرامو فتوا نه لګولې. قرآن کریم محرمات بیان کړي دي چې دا څیزونه حرام دي، د هغې نه علاوه ټول هر څه حلال دي. د دې ذکر قرآن کریم کې مختلفو ځایونو کې دی. کم څاروي چې بغیر د ذبح نه مړ شو دا حرام شو، اگر چې څاروي حلالو لیکن بغیر ذبح نه مړ شو نو حرام شو. دارنګې چې کم څاروي هغه ژوندی دی لیکن د هغه نه یو اندام کټ کړی شو، لکه مجوس تاسې کې چې د ژوندي څاروي نه یو اندام کټ کړي، نو دا کم اندام چې ترېنه کټ شو دا اندام حرام دی. اوسو ځکه هم په ذبح ونه شوه، ټیک ته ذبح وشوه خو ذبح مرۍ کټ کولو ته وي، هغه څلور رګونه کټ کوي ته ذبح وایي. دا نه چې څاروي د هر ځای نه حلال کو هر ځای دی ولې ووښو. نو قرآن کریم فرمایي چې حرام هغه دی چې الله تعالی ته حرام ویلی وي. او 8 قسمه عام حیواناتو چې دا ذکر 8 سپاره کې دی، ته فالتو زناور وي لکه غوا او میخه، ګډ او بیزه او خانو، دا 4 قسمه فالتو زناور دي او دا نر او ماده دواړه د دې استعمال ډیر دی او هر ځای کې دی، نو دا خو بالکل حلال دي. خو صرف دا نه، د دې نه نورم حلال زناور دي. نو دا حلال څیزونه تاسو خورئ او دې سره سره چا دې پاکیزه وي. پاکیزه نه مراد دا چې خراب شوي نی، ګنده شوي نی، نجاست پکې نه پرېوتي، چې دا دوه خبرې پکې موجود هغه تاسو خورئ. قانون دار چې اصل په اشیاو کې اباحت دی، یعنی اصل دار چې هر یو څیز حلال دی
او دا حرام په دې باندې وروستو راغلی دی. یعنې قرآن چې کومې خبرې حرام بیان کړي یا شریعت وسه حرام شوي او د هغې نه علاوه نور ټول اشیا بیا حلال دي. نو حرام کم دي او حلال سیوا دي. لکه سمندری حیواناتو کې صرف مئی حلال دی او د مئی نه علاوه هر قسم حیوان چې دی سمندرو مکمل حرام دی. د مئی هر یو قسم چې دی کړوکی دی او که غټ دی که هر قسمه نومې دی خو چې مئی دی خلک ورته مئی وایي نو به دا حلال دی. که هر څومره غټ ولیني عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې غټ مئی حرام دی. لکه غټ او دړو کې امتیاز نشته، هر څومره غټ مئی کېدی شي هغه حلال دی. خو د مئی نه علاوه نور هر قسم حیوان چې دی هغه حرام دی. او د وچې په حیواناتو کې قانون دا دی هر هغه حیوانو چې هغه په بل حیوان باندې حمله کی او هغه ماتی او د هغه وینه څکي نو دا حرام دی. او په مارغانو کې هر هغه مرغۍ چې هغه په پنجه باندې او په خوله باندې هغه حمله کی په بل مرغۍ باندې لکه باز شو نو به دا حرام دی. دا قانون دی کل ذی ناب من السباع. زیناب داړور حیوان ته وي چې دا څلور نري غاښونه بار ته راوتي دي وښکي سره ایته زیناب وي. نو هر یو داړور ځناورو چې هغه په بل حیوان باندې حمله کې هغه وشلي او ماتې کي او وینه د هغه څکي نو دا حرام دی. او هر یو مرغۍ چې هغه کل ذی مخلب من الطیر هغه پنجوري په پنجه باندې بل مرغۍ باندې حمله کی او په مهوکه باندې یو خدای چې په مهوکه باندې خوراک نه یادي حمله کولو او بل مرغۍ ماتول او هغه مړه کولو هغه مرغۍ چې را حرامه ده. او د دین علاوه ټول حیوانات چې کوم نه حلال دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهتا په دسترخوان باندې زوبو په اردو کې ورته مونږه ګوه وایو سوسمار ورته ویل کېږي. دا د غرندوني په شانتي وي، غرندوني نه ده خو د غرندوني په شکل باندې ده او دا په نجد کې او په یمن کې ډیر ملاویږي. د نبی علیہ السلام مهتا په دسترخوان باندې دا ګوه پروتو نو د نبی علیہ السلام مهتا وخوړلی شو خو نبی علیہ السلام خوښ نه کو زما دا نه دی خوښو. او دا مسله ده چې دا اوس حلال دی او که حرام دی. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا حرام دی ځکه نبی علیہ السلام خوښ نه کو او دا نور امامان وی چې نه دا حلال دی وی ځکه د نبی علیہ السلام مهتا په دسترخوان باندې وخوړی شو. دین اوس ګورې یو اصول لوته زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې که کم حیوان باره کې قرآن و حدیث خاموش دی یعنی د هغې د حلال والی یا د حرام والی ذکر نه دی کړی دا به اوس حرام وي او که حلال وي وی دې کې به مونږ د نبی علیہ السلام ذوق ته ګورو. د نبی علیہ السلام ذوق سره دی باره کې او دا نور امامان وی چې د عربو ذوق ته به ګورو. نو هغې وی د عربو ذوق دا و چې ذوب یې خوړو په نبی علیہ السلام نه خوړ نو حلال دی. او مونږ امام سے وی چې نه نبی علیہ السلام نه خوړو دې مطلب دا چې دا حرام دی. بهر حال چې د کم حیواناتو باره کې قرآن و حدیث خاموشي اختیار کړې ده نو موږ به ګورو چې په دې کې د حرامو حیواناتو صفت شته او که نشته. نو که وپکې نو حرام دی او که نه وپکې نو بیا حلال دی. مما فی الارض
بعضې دا څیزونو نه چې په ځمکه کې دي حلالا طیبه د ځمکې نه مراد دا نه چې په ځمکه باندې ګرځي یعنې ګویا کې دا مارغان به تېږه وځي ځکه په هوا کې الوځي ځکه ځمکه په مقابله د اسمان کې ده نو چې په ځمکه باندې هر څه دي که په هوا کې او که په ځمکه کې یو ځای اوسېږي په دننه ټول په ځمکه کې رالو حلالا طیبا حلال او طیبا پاکیزه طیب دا طیبا د حلال د پاره علت دی حلال سیز هغه دی چې د طیب او پاکیزه وي ګنده سیز به نه خورئ او نه ګنده سیز د مسلمان شان دی یو سیز حلال دی لیکن نجس شو پای کې نجاست پریوته ګندګي پکې پریوته که لږ یو که ډېرې به دا ناپاک شو حرام شو دارنګ یو سیز کې نجاست نه دی پریوتې لیکن بدبودار شو دای ذایقه بدل شو خوند بدل شو رنگ بدل شو هغه هم بیا نه خوري ځکه د صحت دپاره مضر دی طیبا پاکیزه ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ تاسو خطوات الشیطان او طیب کې یو تفسیر دام دی تفسیر کبیر لیکلی دی چې طیب دې ته وایي چې پای کې د بل چا حق نی یعنې پردې حق مخوره لکه غصب شو غلا شوه په ناجایزه طریقې سره ګټه کول او په دوکې دړاکو سره او په خیانت سره ګټه کول دم هغه د طیب نه بار دی نو طیب دې ته وایي چې هغه ستا پاکیزه رزق وي پای کې د چا حق ای سره متعلق نی ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ تاسو خطوات الشیطان د قدمونو شیطان د شیطان د قدمونو تابعداري مکوئ دا حرام سیز خوړلو یا حلال سیز حرامولو یا حرام سیز حلالول دا د شیطان قدمونه دي او شیطان پسې د شیطان تابعداري ده خطوات جمع د خطوتن ده دا انسان چې کله قدم اخلي یو خپه مخکې بل خپه وروستو کې نو د دواړو خپو منځ کې فاصلې ته خطوتن ویل کېږي نو خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو او د شیطان د قدمونو مراد د شیطان تابعداري ده د شیطان لارې اختیارولو او تابعداري مکوئ د قدمونو شیطان انه لکم عدو مبین بشک دا شیطان چې دی ستاسو لپاره دشمن دی مبین سرګند د دره دشمنی سرګند او ظاهره ده د دې نه به لویه دشمني صحیح چې ستاسو نیکه نیا آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام د جنت نه روباسلو او هغوی ته یې سجده ونه کړه د الله د حکم خلاف ورزي وکړه سره حسد وکړو د دې نه لویه دشمني به څه کېدی شي او د خو اغازې کې ویلو چې زه به د اولاد نه پرېږدمه هغوی ته به مخې ته راځم او شا د غاړې به راځم او د هېڅ طرف نه او د ګس طرف نه ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین دا خو دې ظالم هغه ټایم کې دا قسمونه خوړلي دي چې زه به د ابن آدم مخې طرف ته راځم او د شا طرف نه او د ښي طرف نه او د ګس طرف نه یعنې وسوسې باچوم او پرېږدم به نه خطوات الشیطان کې عموم دی حسن بصري رحمت الله علیه له یو سړی راغی ویجی ما منښته وکړه که زما دا پلانکي کار وشو نو زه به بیت الله شریف ته ځم او پیدل به حج کوم حسن بصري رحمت الله علیه ورته ووایي دا خطوات الشیطان دی تا د شیطان تابعداري کړې ده داسې قسم دې سره خوړو بل دا کار وکړه
او د قسم د کفاره ورکا او بیت الله شریف ته حج لاړ شه او په سورلۍ باندې سور لړ شه. الله تعالی تعالی دې خبرې نه مکلف کی چې دا دومره اوږه سفر به خامخا پیدل کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج په موقع باندې یو سړی ولیدو، هغه سر وخوه او دی پیدل روانو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې دی کمزور دی او دی پیدل نشید دی. نو نبی علیہ السلام ته په دې سورلۍ سور شه. هغه چې دا خو قرباني ده او مسله دا ده چې په قربانۍ باندې به سورلي نه کې. نبی علیہ السلام ذاتم چې سور شه په دې سورلۍ باندې، ما ته هم پته ده چې قرباني ده، او الله تعالی تعالی دې خبرې نه مکلف کی چې ته پیدل هم نشي تللی او تا سره متبادل بله سورلي هم نشته او ځان په مشقت کې واچې سور شه په دې سورلۍ باندې. نو دا په خطوات شیطان کې راځي چې انسان یو حلال چیز په ځان باندې حرام کړي. مؤمنان مسلمانانم حلال چیز باره کې قسم خدا باندې حرام نه، نو حرامیږي نه، خو ستا دا وینا ټیک نه ده، نو د دې کفاره به ورکې. دا قسم دی، هغه چیز به وخورې او کفاره به یې ورکې. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې د آیت او د نبی علیہ السلام باندې نازل شو صحابو لستو، نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنہ نبی علیہ السلام ته وی چیرې جی ما لپاره دعا وکړه چې الله پاک ما مستجاب الدعوات کی. مستجاب الدعوات هغه چاته وي چې هغه دعا کی او فوراً قبلېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وی چې ساده د په خوراک سکاک کې احتیاط کوه، د حرامو څیزونو ځان ساته او حلال خورا، نی پخپله مستجاب الدعوات جوړ شي. او بیا فرمایلو چې بعض اوقات یو انسان یو نوړی د حرامو خوري او د هغې د وجې نه څلوېښت ورځې دغه بیا دعاګانې نه قبلېږي. نو ته مستجاب الدعوات څه جوړ شي چې ستا سهار او ماښام خوراک د حرامو او د شبهاتو وي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایلو د کم انسان نشونما چې هغه په حرامو باندې وشوه، ویردی بدن د پر جهنم لایق دی. دا قرآن کریم چې اکل حلال یادی، دا په دې وجه یادی چې د انسان اکل حلال کی نو دعاګانې به قبلېږي. او بل حدیث کې راځي یو انسان سفر وکړي او په ناشنا حالت کې ماته دعاګانې کی او د خوراک د حرام وي، جامې د حرام وي، بدن په حرام باندې لیشي وي، دا دعا به څنګه قبول شي؟ یعنې د دعا د قبولیت دپاره دا شرط دی چې انسان د خوراک او څښاک حلال او پاکیزه کړي. انه لکم عدو مبین. د نبی علیہ السلام کور ته د صدقې کجوري به هم راتلې به. بخاری کې روایت دی یو پیرا حسن رضی الله عنه یو کجوره راواغسته، هغه چې څنګه خولې تکړه نبی علیہ السلام ته کې یعنې دا کجوره وغورځوه څه پته لګي دا کجوره د صدقې د مال نه ولیني. د نبی علیہ السلام کور ته به دوه قسمه کجورې راتلې، یو به خلکو هدیه رالیږله او تحفه. نو هدیه او تحفه د نبی علیہ السلام دپاره حلاله وه، او دویم قسم کجورې به صدقې وي او صدقه په نبی علیہ السلام باندې حرامه وه. او چونکې دا کجوري باره کې دا خبره یقیني نه وه چې دا صدقې ده او که دا هدیې ده. نبی علیہ السلام حسن چې ماشوم و، حالانکه خو مکلف هم لا نه دی،
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه ولیدو چې کجوره خوري وغورځوه څه پته لګي دا صدقې کجوره وي او ستا خېټې ته لړ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه بعض اوقات یو کجوره ومومم او اړه مې غواړي چې ویې خورم، لیکن ځکه نه خورم چې هسې نه صدقې مال ني، یعنې مشتبه مال نشي. د اشتباه د وجې نبي علیه الصلاة والسلام دا خوراک نه کو. انه لکم عدو مبین، بېشکه دا شیطان چې دی لکم ستاسو لپاره عدو مبین، دشمن دی څرګند. انما یأمرکم، بېشکه دا شیطان چې دی حکم کوي تاسو ته. دلته کې حکم په معنا د وسوسې سره دی، وسوسه اچوي تاسو ته. بالسوء په بدۍ سره، والفحشاء په بېحیایۍ سره. دا فحشا خاص دی او دا سوء عام دی. سوء هر یو ګناه ته وي، که وړوکی وي او که غټ وي، او که د جسم سره تعلق دی او که د خولې سره او که د عقیدې سره. او فحشا هغه ګناه ته وي چې پای کې بې حیایي وي. کل فعلة فاحشة او کل فعلة قبیحة، هر هغه فعل چا قبیح وي. قبیح څه ته وي؟ یو عقلمند انسان او یو سلیم الطبع انسان د خلکو مخکې نشي کولی، دا فاحش دی، د بې حیایۍ کارو. انسان شرمیږي په کار باندې، ایته فاحشه ویل کېږي. او سو هر یو ګناه ته وي. سو کل ما ساءک، هر ها ګناه چې تا غمجن کی، هر ها کارو ایته سو ویل کېږي. او ابن عباس رضی الله عنه د سو او د فحشا منځ کې دا فرق کړی دی چې سو هغه ګناه ته وي چې په باندې حد نشته، یعنې کوړې وهل پې نشته. او فحشا هغه ګناه ته وي چې باندې باقاعده کوړې دي، سزا ده، ایته فحشا ویل کېږي. وان تقولو، او دا چې تاسو وایې علی الله په الله تعالی باندې. دا قال یقول نرس علی راشي معنی درو جوړولو. شیطان حکم کی تاسو ته چې په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړئ. دا چې تاسو وایې دا سیز الله تعالی حرام کړی، نو الله تعالی خو نه دی حرام کړی، په الله تعالی مو دروغ جوړ کړلو. نو شیطان دا درې کارونه کوي. تاسو ته به همیشه د بدۍ حکم کی، د بې حیایۍ حکم به ته کوي، او په الله تعالی باندې دروغ جوړولو. ما لا تعلمون، هغه څه چې تاسو نه پوهېږئ. تفسیر کبیر لیکلی دی، وی آیت مبارکه په انما سره شروع شو، او په انما سره کلام کې حصر او خاصوالی پیدا شي. وی مطلب د آیت دا دی شیطان چې کلم تا ته یو خبرې القا کی او وسوسه چې او حکم د تکی، دا کار به خامخا ناکاره. شیطان چرېمو تا ته د ښې خبرې حکم نشي کولی او نه د ښې خبرې مشوره در کولی شي. د هر یو کار کې به خامخا دننه شر پروتي، اگر چې په ظاهره کې خیر وي، خو دننه به خامخا یو شر په دې کې وي. ځکه قرآن کریم انما یأمرکم وي، نو دې به خامخا تا ته د خیر مشوره چرم درکړي، د شر مشوره به درکړي. ای خلکو خورئ تاسو باید هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي حلالا حلال او پاکیزه، او تابعداري مه کوئ د قدمونو شیطان. بېشکه دا شیطان چې ستاسو لپاره دشمن څرګند دی. یقینا دی حکم کوي تاسو ته په بدۍ سره په بې حیایۍ سره، او دا چې تاسو جوړ کړئ په الله تعالی باندې هغه څه چې تاسو مې نه پوهېږئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وإذا قيل لهم أو کلا چې ویل شي دیتا اتبعوا تابعداري وکړئ ما انزل الله د هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي قالوا دی وایي بل نتبعو بلکې مونږه تابعداري کوو ما الفینا د هغه څه چې مونږه موندلي دي علیه پای باندې آباءنا لاران خپل اولو کان آباؤهم اگر چې پلاران د دي لا یعقلون شیئا دی نه پوهېدل پس څیز باندې ولا یهتدون او نه دی په نیغه لارو ومثل الذین کفروا او مثال دا کسانو چې کفر یې کړی دی کمثل الذی پشان د مثال دا سړي دی ینعکو چې چغې وهي بما ها زناورو ته لا یسمعو چې نوري الا دعاء مگر را بلل ونداء او چغې وهل صم بکمن دوی کاڼ دي بکمن چاړهګان دي عميٌ ړاند دي فهم لا یعقلون پس دی عقل نه لري په دې آیتونو کې د کافرانو مشرکانو د خپل پلار نیکه په باطل دین باندې کلکوالی او د مضبوطوالی بیان دی چې دا کافرانو مشرکان په ناحقه باندې په باطل دین باندې کلک ولاړ دي که ته هر څومره دعوت ورکړې نیغه لاره ورته وښیې او هدایت ورته کوې لیکن دی د خپل پلار نیکه تابعداري کوي یعنې د خپل پلار نیکه په باطله کې تقلید کوي د دې مثال د حیواناتو دی قرآن کریم د کافرانو مثال او تشبیه حیواناتو سره ورکي لکه څنګه چې حیوان هغه ته اواز کوه د فایدې یا د نقصان خبره ورته کوه صرف اواز اوري په خبره نه پوهېږي که ته حیوان ته اواز وکړې نو چغه یې خو اورېده لیکن ستا په مطلب او په معنا او په مفهوم باندې نه پوهېږي دارنګه مثال د کافرانو دی اے حبیبه ته ورته سهار او ماښام دعوت ورکړې د فایدې خبرې ورته بیانې د دې د کامیابۍ خبرې ورته کوې او د نقصاناتو نه بچ کې لیکن دین د حیواناتو په شانتي صرف تا ته ګوري لیکن ستا په خبره باندې نه پوهېږي وإذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته یا خدا خطاب کفار و مشرکین سره دی چې کفار و مشرکینو ته ته ووایي چې راشئ د حق تابعداري وکړئ د پیغمبر تابعداري وکړئ د قرآن تابعداري وکړئ او دا د پلار نیکه دا خبرې پرېږدئ دا د پلار نیکه دا باطل تقلید پرېږدئ نو دوی وي نه موږ د خپل پلار نیکه تابعداري کو او یا یهودو ته د دې آیت په شان نزول کې دوه قوله دي یا خدا د یهودو باره کې نازل شوی دی نبی علیه السلام یو پیره
د یهودو سردارانو سره مشغوله و. د یهودو په سردارانو کې مالک ابن عوف او دارنګ رافع بن خارجه او نور سرداران ناغلو. نبی علیہ السلام ته دعوت ورکو او ډېر ناشنا انداز کې مؤثر انداز کې ورته تبلیغ وکړو او داسې تبلیغ ورته وکړو چې هېڅ شک او شبه پاتې نه شوه او د دې تمام شکوک و شبهات هم ختم شو او د انکار څه وجه پاتې نه شوه. نو د یهودو وی چې ستا خبره بالکل صحیح ده، خو مونږ ستا تابعداري ځکه نه کوو چې مونږ خپل پلار نیکه په دې دین باندې لیدلی دي او مونږ موندلی دي. نو مونږ د خپل پلار نیکه دین نشو پرېښودی. الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو او یا د آیت مبارکه د کفار و مشرکین بارکه دی چې اے نبی علیہ السلام دا ته چیز دعوت ورکې او دی تعالی دا جواب درکې چې مونږه د خپل پلار نیکه دین نشو پرېښودی. نو قرآن جواب کې چې پلار نیکه خو په باطله باندې په ناحقه باندې و، نو تاسو په ناحقه پسې روان یې. هغوی خو په جهالت کې پراته و، هغوی سره خو په دې خبر څه دلیل نو. بله خبره دا ده چې ټیک ته ستاسو مشران او پلار نیکه په دنیا ښه پوهېدلو، د دنیا په حصول باندې ښه پوهېدو، د دنیا په اعتبار سره عقلمند و، لیکن پیغمبر خو تاسو د آخرت خبرې کې معاش او معاد کې فرق دی. معاش د معیشت نه دنیا خبرې او معاد د آخرت خبرې دي. پیغمبر تاسو د آخرت خبرې بیانې، د مرګ نه پس چې کوم احوال شروع کېږي دا یې بیان درته کوي. نه هغې نه ستاسو پلار نیکه څه خبرو. نو تاسو معاد قیاس کوئ په معاش باندې. نو ستاسو پلار نیکه ټیک ته د دنیا په اعتبار سره هوښیار و، سمجدار و، سفر یې کړی وی، لیکن د آخرت نه نو خبرو او پیغمبر تاسو د آخرت خبرې کوي. نو تاسو به په آخرت کې هم د خپل پلار نیکه تابعداري کوئ. حالانکه دا خو د عقل نه بعیده خبره ده، ځکه د آخرت خبرې انسان په خپل عقل باندې نشي معلومولی. انسان چې مړ شي دې نه پس چې سم دي دا د انسان خپل عقل نشي معلومولی. په دې کې به د وحی تابعداري کوي، ځکه که هر څه په عقل باندې معلومېدې هر څه، بیا د وحی ضرورت بیا څه و. الله تعالی خو انبیاء کرام علیهم السلام ذکر علیږلي و چې د انسان رسایی چې دا صرف تر عقل پورې ده، ته دنیا پورې ده، او آخرت سره چې کم مراحل او کم را روان دي هغه انسان په خپل عقل او په تجربه نشي معلومولی. هغې کې به ته خامخا د پیغمبر تابعداري کوې او پیغمبر پسې به ځې. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویل شي دوی ته، د یهودو ته یا کفار و مشرکین ته یا هر یو باطل پرسته، هر یو چې په باطله باندې روان دی هغه ته ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ اتبعوا تابعداري وکړئ تاسو ما د هغه څه انزل الله چې الله تعالی نازل کړي دي، یعنې د قرآن تابعداري وکړئ راشئ. نو قالو دی وایي اول خو دی انکار وکړي چې نه د قرآن تابعداري خو نه کو، بلکې بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کوو ما د هغه څه الفینا چې مونږ موندلی دي علیه په هغې باندې آباءنا پلاران خپلو. مونږ خپل پلارانو مشرانو پسې به ځو، به د هغې تابعداري به کوو. هغې هوښیار او سمجدار و، نه مونږ د هغې تابعداري کوو. قرآن د هغې جواب کې اولو کان آباؤهم دا و د پاره تعجب دی
چې دا خو څه ډېره عجیبه خبره ده چې دې پلاران او مشران د آخرت نه ناخبره وو، د هدایت نه ناخبره وو، او هغه زمانه کې نبی نو موجود و. نای خو لا بیا په یو درجه کې معذوره کېدی شي. د دې کافرانو مشرکانو پلار نیکیان هغې خو لا بیا په یو درجه کې معذوره ګڼلی شي چې پیغمبر نو موجود و. لیکن اوس خو الله تعالی پیغمبر راولېږو او اوس خو هدایت راغی، هر څه واضح شو. د دې هر څه باوجود تاسو پلار نیکه پسې دی به. اولو کان آباؤهم، بخاری کې روایت دی، زید بن عمر بن نفیل دی په جاهلیت کې حق پسې ګرځېده چې ما ته حق ملو شي. دومره پوهېدو چې الله تعالی وحده لا شریک دی او عبادت صرف دا پکار دی، او دا موجوده خلق چې کم بت پرستی کې دا ټول غلط کار دی، دا شرک غلط دی، ظلم او زیاتې دی. په دې خبره ښه پوهېدو، خو هغه ته تفصیلات نه معلومېدلو چې د الله تعالی بندګي په کومه طریقې سره وکړی شي. د دې تفصیلي احکامات ورته نو معلومو، او د دې دپاره دغه زید بن عمر بن نفیل دی لړو ملک شام ته، او په ملک شام کې اول یهودو سره ملو شو، د یهودو راهبانو سره او د هغې علماو سره ملو شو. هغې ته وی د نجات لاره کم ده. نای ورته وی چې دا شان عزیر علیه السلام ته به د الله تعالی زوی وی او دا پلانکې کار به کوې او پلانکې کار به کوې. هغه ورته وی چې زه خو دې خبرو نه راتښتېدلم د مکې مکرمې نه. نصارا ورته خپله خبره وکړه چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی او دا هغوی دا خو که خبرې که دلته هم دي، یعنې زه خو دې خبرو نه د مکې مکرمې نه رالم. نو هغه حدیث کې راځي چې د شام نه بار راووتو په صحرا کې او دا اعلان وکړو چې الله زه د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې چا په توحید باندې و، یعنې ما سره نوره څه لاره نشته دې وخت کې، ځکه نبی علیه السلام لا مبعوث شوی نو، لا نبوت ورته نه ورکړی شوی. نو هغه هم په دې خبره پوهېدو چې الله تعالی وحده لا شریک دی او د هر څه بت پرستي او شرک دا حرام دي. نو قرآن وی چې هغه زمانه کې خو لا پوره تفصیلات نو موجودو، نو هغه زمانې خلق خو لا بیا معذوره ګڼلی شي، اګر چې معذوره نه دي. اینه هم د الله تعالی توحید باره کې تپوس کیږي، ځکه چې نبی په یو زمانه کې نه موجودو، نو د هغې زمانې خلکو نه به د توحید مطالبه کیږي چې تاسو الله تعالی یو ګڼلی دی او که نه، او الله تعالی سره شرک ولې کړی دی. لیکن اوس خو الله تعالی نبی راولېږو، د نبی د راتلو باوجود او دومره واضح بیانات باوجود تاسو پلار نیکه پسې دی به. اولو کان آباؤهم، اگر چې وو پلاران د دې، یعنې ایتبعونهم ادي به اوس هم د خپل پلار نیکه تابعداري کوي. ولو کان آباؤهم، اگر چې وو پلاران د دې، لا یاکلون شیئا، هغې نه پوهېدل په څه څیز باندې، عقل پکې وو خو د عقل نه کار نشو اخیستی، حق ته نشو رسېدی. لا یاکلون شیئا، تفسیر کبیر وی لا یعلمون شیئا من الدین، نور خو پارسه پوهېدلو، په دنیا ښه پوهېدلو، خو د دین په حوالې سره پسې نه پوهېدلو. د لا یاکلون شیئا مراد د دین په حوالې سره او دین په اعتبار سره پسې نه پوهېدل، نه نوره دنیا په هر څه باندې پوهېدلو. ولا یهتدون، او نه دوی په نیغه لاره وو، ان نیغه لاره موندونکي وو،
ندی ارس باوجود تاسو بای پس زیبا ومثل الذین کفروا آیت نے خبر ثابت شوا چې د خپل مشرانو با په غلط باندې عقید تابعداري نه کوي، په غلطو خبرو کې، په غلطو عقایدو کې. که هر څوک دی خو په ناحق خبرو کې به بیا د هېچا تابعداري نه کوي، په حق خبره کې به د هر چا تابعداري کوي، لیکن په ناحقه کې به نه کوي. په اسلام کې د امیر د اطاعت حکم دی چې د امیر به اطاعت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې د صحابو نه بیعت اخیستو نو علی السمع والطاعة په دې دوه خبرو به خامخا بیعت اخیستو چې یو خدا چې د امیر خبره به اورئ او دویم د تابعداري بیا کوئ. جابر رضی اللہ عنہ موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت واغستو یو دا چې په سمع او طاعت باندې والنصح لكل مسلم هر مسلمان سره به خیر خواهی کو. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جماعت لېږلو او پای یو امیر مقرر کړو. هغه امیر چې و د هغه په دماغو کې لږه مسله وه، نو هغه خپلو مامورانو ته حکم وکړ چې اور بل کړئ، نو ډېر غټ اور یې بل کړو. بیا یې ورته وویل دې اور ته ور داخل شئ. نو بعضې ملګرو وویل چېرې د امیر حکم دی، اگر چې اور خو نقصان ده دی لیکن حکم یې داخلېدل پکار دي. لیکن نورو صحابه وایي چې مونږ خو د اور نه ځان بچ کولو دپاره پیغمبر تابعداري کړې ده، مونږ خو د دې لپاره په پیغمبر علیه السلام ایمان نه وړلی چې مونږ د اور نه بچ شو، نو مونږ په اسلام کې اور ته داخلېږو به. نو د امیر خبره ونه منله. او دا شکر دی چې یو تن مور ته داخل نشو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول داو چې جماعت به واپس راغی نو کارګزاري به یې اوروله او په کارګزارۍ کې به هر څه کولو بیانېدل به، که د امیر خلاف و که د امیر په حق کې خبرې به پاکې کېدې. صحابه کرام رضی الله عنهم دا واقعه هم بیان کړه. نبی علیہ السلام فرمایل که چې داخل شوي وی نو همیشه لپاره به داخل شوي وی، یعنې دا اور به صرف دنیا اور نه به د آخرت اور هم بیا و. ټیک ته د امیر تابعداري به کوئ لیکن په ناجایزه کې او په غلطه کې به د امیر اطاعت نه کوئ. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، د مخلوق په داسې خبرو کې تابعداري نه کوي چې پای کې د خالق نافرمانی کیږي. نو آیت نه دا خبره معلومه شوه چې خپلو مشرانو پسې خپلو آباو پسې په غلطه باندې په ناجایزه باندې په ناحق خبره به تابعداري نه کو، حق خبره کې به ورپسې ځو مشرانو پسې او په ناجایزه کې به ورپسې نه ځو. د عمر رضی الله عنه دا عادتو چې هغه په هر یو کار کې خپلو مشرانو ته کتلو او مشران د هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغوی به چې سکول هغه شان به دم کولو په هره مسله کې وي دا زما مشران دي به دې پسې ځم به. او چې کله عمر رضی الله عنه بیا او بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو نو عمر رضی الله عنه وی چې ابوبکر تا موږ ته ډېره ګرانه کړه، یعنې تا په داسې طریقې سره 2 کاله تېر کړو خلافت دې وکړو چې موږ ته یې ګرانه کړه، موږ به دا څنګه کړو. لیکن عمر رضی الله عنه هر کار کې ابوبکر صدیق سے ته وکړو یا بس کولو هغه شانته روانو. د دې وجې نه د خانه کعبه کې دننه یو کنده ده
اوس خیر صندوق ته کنده نشته خو هغه زمانه کې یو کنده وه. دا د خانه کعبې ته به خلکو چې کومې نظرانې ورکولې، کم سره او سپینو کم تحفې تحایف به ورکولو، نو هغه هغه کنده کې غورځولو. نو دا خانه کعبې دپاره وقف مالو. نو هغه ډېر زیات جمع شوی. عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې اراده وکړه چې دی وخت کې بیت الله شریف آباد دی او ضرورت ورته نشته دی، نو دا پیسې سیوا دي، نو دا پیسې و په مسلمانانو باندې تقسیم کو په غریبانانو باندې، ځکه چې د بیت الله شریف ته حاجت نشته دی. نو اراده وکړه او په ظاهره کې دلیل مضبوط مو، لیکن صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وی چې اے امیر المؤمنین ستانه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شوی دی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه او هغیم دننه تلیو، هغیم دا کنده لیدلی را او دا سرو سپینې لیدلیو او هغې په زمانه کې اسلام ته ډېر ضرورت و. هغه ټایم کې مسلمانان دونه ښه نو د دنیا په اعتبار سره څنګه چې اوس ښه دي. هغه ټایم دومره فتوحات او دومره غنیمتونه کم ځای و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود د دې چې ضرورت و او نبی علیہ السلام دې ته وکتل، لیکن هغې دا حکم ونه کړ چې دا تقسیم کې مسلمانانو باندې. او بیا نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا حکم وکړو چې دا مال سیوا دی د بیت الله شریف نه، دا به تقسیم کو په غریبانانو یا په مجاهدینو باندې. نو اے امیر المؤمنین څنګه دا فیصله کوي؟ د عمر رضی الله تعالی عنہ باوجود چې دوی ډېر لوی جلالي و، لیکن چې داسې خبره به یې واورېده بیا بالکل خاموش شو. چې څنګه د نبی علیہ السلام او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره واورېده بالکل خاموش او خپله فیصله یې پرېښوده. نو په هر یو کار کې مشرانو پسې کتل، خپلو مشرانو پسې تللو، لیکن په جایز خبرو کې او په حق خبرو کې. مولانا روم وی قال رابی گزار مرد حال شو او پیش مرد کامل پامال شو. مولانا روم رحمه الله وی یو د الله تعالی ولی او یو نیک انسان پس روان شه او دا مه تخپل تجربه او خپل خبرې پریزه، یا دا خبرې منه خو چې په نیک او جایز خبرو کې وي، نو څه به درنه جوړ شي. لکه چې یو تجربه کار او یو عالم او یو نیک انسان دی، دغه مکمل تابعداري شروع کا، یا تخپل تجربه خپل هنر او خپل فن پریزه، ستانه بس جوړ شي. او کتنه چې زم سیما زه به داسې ما زما دا تجربه، بیا ستانه څه جوړېدی نه شي. نو آیت کې دا ترغیب دی چې په ښو خبرو کې، په جایز خبرو کې د خپلو مشرانو تقلید کول او هغې پسې تللو. زمونږ دپاره ښکلې خبره دا ده چې زمونږ امام ابو حنیفه صاحب پسې روان یو. هغه یو په هر اعتبار سره کامل شخصیت و، دا علم په اعتبار سره، تدبر په اعتبار سره، تقوا په اعتبار سره، للهیت په اعتبار سره. هغه زمانه کې دا عمر لوی شخصیت بل نو. هغه په قرآن او په حدیث چې کوم طریقې سره پوهېدو، که دې وخت کې په روی زمین باندې چې څومره علما کټول راجمع کې هغه ته نه رسي، دومره ناشنا ذهین او فتین او علم والا او تقوا او طهارت والا انسانو. نو هغه چې په قرآن او په حدیث څنګه پوه شوی شان موږ نشو پوهېدی. زمونږ خو نه شان اخلاص شته، نه شان تقوا شته او نه علم خو سره شته. ترجمه به موږ ځان پوه کړو، صرف زمونږ علم کم دی. د اردو د ترجمو په زور خو موږ ځان په قرآن او په حدیث پوه کړو. موږ به د قرآن د حدیث نه څه مسله روباسو.
نو هغې چې کوم قرآن او د حدیث کوم نچوړ او کومه خلاصه روباسلې ده هغې پسې تل دا تقلید صحیح دی جایز دی بلکې پکار دی په 425 هجری کې په 425 هجری کې دا زمانه تمام علماء دا اتفاق کړی په دې خبره باندې چې یو عام انسان به خامخا د څلورو فقهو تابعداري کوي یا به امام ابو حنیفه سے پسې وځي یا امام شافعي سے پسې یا امام احمد بن حنبل سے او یا امام مالک سے پسې او د دین بغیر که یو انسان په خپل بخاری شریف رالی چې به ځان پویا کوم او په خپل ابو داود شریف رالی او په خپل ځان له ګوري نو گمراه بشي هو حق ته بونه رسی ځکه په حدیث ځان پویا کول دا آسان کار نه دی او دارنګ په حدیث باندې په خپل عمل کو دا آسان کار نه دی دا زندګي بزان لا پدې کې مصروفه کې مشغوله کې نه بعد چې انسان په خبره باندې رسیږي اندونه کافی دي او کله چې ویل شي دي تابعداریو کې د هاسو چې الله تعالی نازل کړی دی وای دی بلکې مونږ تابعداري کوو د هاسو چې مدلین پای باندې پلاران خپل اگر چې پلاران د دي چې نه پوهېدل پس سیز باندې او نه یې پنی غلارو بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ومثل الذين كفروا او مثال دا کسانو چې کفر یې کړی دی کمثل الذي پشان د مثال دا سړی دی ینعقو چې چغې وهي بما لا يسمعو هغه ځناورو ته چې نه اوري الا دعاء مگر بلنې لره ونداء او چغې لره صم دوی کاڼ دي بکمن چاړاګان دي عمي ړاند دي فهم لا یعقلون پس دی عقل نلری یا ایها الذین آمنو اے آکسانو چی مانی روڑ دے کلو خریتاسو من طیبات ما د پاکیزا آسیزنونا رزقناکم چی درکڑی منتاوستا واشکرو للہ او شکر ادا کے د اللہ تعالی ان کنتم ایاہو کچریے تاسو خاص اللہ تعالی لرا تعبدون بندگی کوئے قلمبنی آیت مبارکہ کی د کفار و مشرکین و تشبیه ورکړی دا زناورو سره او دا تشبیه په ناپوهۍ کې دا او په کمکلتوب کې دی چې دا کافران و مشرکان دومره ناپوهه دي کمکله دي چې په مثال د حیواناتو د زناورو دي یو شپونکي خپلو حیواناتو آواز کې چغ ورته وهي دا حیوانات صرف آواز اوري لیکن دا خبرې په معنا او په مطلب او مفهوم باندې نه پوهېږي تر څو چې شپونکي ورپسې لښته نی راغستي هغې یې راغونډ کړي ني جمع کړي ني او روان کړي ني اوس که چېرې شپونکي په ځای ناست دی
او د خپلو ګډو بیزو ته آواز کی چې راجمع شي او داسې راشي، نو د په آواز باندې دا حیوانات نه راجمع کېږي. دیو پاسی او لخته به اخلي او غیر چا به تاویږي به او هغوی به راجمع کي او په لاره به رواني. دارنګې مثال دې کافرانو مشرکانو دی په کمعقلتوب او په ناپوهۍ کې. او دویم آیت مبارکه کې مؤمنانو ته خطاب دی چې خوراک خو به تاسو خامخا کوئ، د انسان ضرورت دی، خو خوراک د حیواناتو په شان مه کوئ. حلال او پاکیزه خوراک کوئ، عمده چې هغه حلال وي، حرام نه وي. د حیواناتو د ځناورو په شانتې دا نه چې هر ځای کې هم خوله وواله او چې هر څه مو خوړلو. نه، خوراک به ستاسو حلال به وي، پاکیزه به وي، حرام به نه. او په دې د الله تعالی شکر ادا کوئ. رزق تاسو له الله تعالی درکړي، نو شکر هم د الله تعالی ادا کول پکار دي. ومثل الذین کفروا، او مثال دا کسانو چې کفر یې کړی دی، د کافرانو مثال کمثل الذی پشان د مثال د هغه سړي دی ینعکو چې چغې وهي. نعکا ینعکو زناورو ته د زورنې آواز کولو، چې حیوان ته زناورو ته آواز کې خو دې آواز کې زورنه وي او بار بار ورته کوي، دې ته نعکه ویل کېږي. نعیق هغه انسان ته آواز ته نعیق نه وي، حیوان ته به آواز کې او د آواز کې به زورنه وي او بار بار به کې، نو دې ته نعیق وي. لکه څنګه چې شپونکي او یا ګډې بیزې سرونکي او یا حیوانات سرونکي هغه حیوان ته یو آواز نه کوي او ته بار بار کوي، ځکه حیوان په خبره کم دی پوهېږي. ته به ورته آواز بار بار کوي او د زورنې آواز به ورته کوي. که ته حیوان ته په مینه او محبت سره آواز کوي، نو هغوی ستا په مینه او محبت کم ځای پوهېږي، هغوی پسې خو به لوړ راخلي او لخته به راغلي نه لغې، هغوی ستا په مینه او محبت نه پوهېږي. نو په دې آواز کې زورنه وي او پرله پسې آواز وي. او که د دې عین د پاسه ټکي شي، نغاکه شي، نو بیا د کارغه آواز، د کارغه آواز ته نغاکه ویل کېږي. او چې بغیر د ټکي نه نعیکه شي، نو بیا حیوان ته آواز کولو. د کافرانو او خاص کر د مکې والو حیواناتو سره او ګډو بیزو سره اوښانو سره رابطه او مناسبت ډېر و، ځکه دوی به هم دا کار کو. نو قرآن کریم دې ته ردی په ژبه او په دې په اصطلاح کې مثال بیاني چې کافرانو مثال هم دغه حیواناتو په شان دی. نو لکه څنګه چې تاسو حیوانات ساتئ، اوازونه ورته کوئ، ستا په خبره یې پوهېږي. که پوهېدی به یا به سړي ولې منډې ورپسې والې، حیوان پسې به منډې وهې او به ستا نه مخکې ته ورپسې روانې او ته به ترېنه غیر چاپېر تاویږې، ولې یې په خبره نه پوهېږي. کني که یې په خبره پوهېدی، بیا خو ورته زمیندار سهار ویلو چې دا پټی زمونږ دی، دغه پټی ګورې د پردي سړی دی او دغه سړی خو به ډېر دا تریخ دی، ګورې هاخوا لړ نه شي. نو بس دی خو بیا بېغمه رټ کې به ناست و کور کې، او حیوانات به ښه ښکلې په خپل پټي کې به سرېدل به، ولې به بل پټي ته تلل بیا، او په خبره نه پوهېږي او ته به ورته نیغ ولاړې، بیا ماخوا بل خوا ځي بیا. نو دې کافرانو مثال هم دقه دی. دا تشبیه چې دا په قلت فهم او قلت عقل کې ده. د دې عقل ډېر کم دی او فهم پکې نشته، سمجھ پکې نشته، په دې کې تشبیه ده. عربی کې د یو څیز تشبیه چې ورکوي چې دا د پلانکي په شان دی، دې ته تشبیه وایي. د دې لپاره کاف هم راځي او مثل هم راځي.
کاف او مثل دواړه د یو سیز د بل سیز سره یو شانوالی تشبیه ورکول او مثال ورکول د پر راځي او دواړو کې فرق دی. کاف چې وي نو دا صرف په یو صفت کې د تشبیه د پر راځي، لکه ته دا پلانکی خو سم زمری دی نو په بهادرۍ کې دی د پلانکی پشان د پلانکی د زمری پشان دی. نو دا تشبیه په بهادرۍ کې ده، څنګه چې زمری بهادر دی دغه پلانکیم بهادر دی، لیکن په نورو خبرو کې خو ډېر زمری پشان نه دی، ځکه زمری څلورو خپو والا دی، دوه خپو والا دی، او زمری چې خبرې نشي کولی دی خبرې هم کې، او زمری چې حیوان دی دا انسان دی. نورم بلا صفتونو کې فرق دی، او دا تشبیه صرف او صرف په شجاعت کې په بهادرۍ کې دی چې پلانکی د زمری پشان دی، ته پلانکی سم د غر پشان دی. نو څه یادي هغه حوصله یادي او کلکوالی یادي، دې لپاره کاف راځي. او یو مثل دی، مثل په عربی کې په تمامو صفاتو کې، په تمامو اوصافو په تمامو صفاتو کې تشبیه لپاره مثل راځي. لکه عرب وی چې د زمری بچی چیرې دا د زمری پشانی، په بهادرۍ کې او په میدان جنگ کې د زمری بچی چې عربی کې شبل وی دا شبل چیرې دا په مثل د اسد دی، نو هغه په ټولو خبرو کې د اسد پشان دی. عربی کې زمری ته اسد وایي او د زمری بچی ته شبل وی، نو دا شبل په تمامو خبرو کې د زمری پشان دی، په جسم کې، په شکل و شباهت کې، په صفاتو کې. نو قرآن کریم دې کې کاف هم راوړی مثل هم راوړی دی. نو دا کافران خوبهو بالکل مبالغه را، دا کافران خوبهو د حیواناتو په شانتی دي، څنګه چې حیوان کې عقل نشتا، حیوان کې فهم نشتا. کته یو حیوان ته سانه تر ماهامه پورې بیان کې او ټول عمر ورته وکړې نو دا حیوان بستانه سجده نه کړي. مثال به د بوز اخفشي، امام اخفش رحمه الله لوی امام دی د نحو، دا باره کې دا خبره مشهور ده، بوز اخفش نو بوز بیزی ته وایي او دا د اخفش رحمت الله علیه بیزه وه. دا به سبق چې کوم روزانه به سبق وی یو بیزه ساتلې وه، هغه بیزه به د دواړو غوږونو نه کلکه ونیسله او هغې ته به خپل ټول سبق شروع کو، گردان دا د ضربه یضربو گردان به ورته شروع کو، پوره ګریمر هغه به ورته وی. اوسایل به غوږونه کلک نیسلو چا خوځېدې باندې شوه، دا ورته پوره گردان وي چې غوږونه یې وله پوه شوې نه یې خو به سر وڅنډو ځکه چې هغه کلکه نیسلې وه، وي ښه پوه نه شو بیا به ورته شروع کو، بیا به له غوږونه کلک ونیسل بیا به ورته شروع کو. نو هغه به چې بیا د ګردان خلاص کو او غوږونه یې پرې اوس پوه شوې نو یو بیا سر ووهو، هغې خو به سر وخو چې څوکه سر راله پرېښودو او دې که دا ګنې پوه نه شوه نو په درېیم ځل به یې ورته شروع کو. هغه وشو چې هغه بیزه هرې کې لیونی شوه، لیکن د ده ګردان هغې یاد نه کو. دې غریب خو لوی امام ته نه جوړ شو په دې چل باندې، هغه لیونی شو هلته کې، لیکن نه بیزې نه لوی عالمه جوړه شوه، نه امام اخفش ته نه جوړ شو او نه هغې یو ګردان زده کو. نو حیوان ته خو که سانه تر ماښامه پورې هغه ګردان ورته وایي او که هر څه ورته وایي، ستا خبرې خو هغه نه زده کړي او نه په دې پوهېږي، ځکه هغې عقل او فهم نشته، صرف شعور پکې شته چې دا مې مالک دی او دا نقصان او دا فایده، نور خو په تفصیلات هغې نه پوهېږي. نو دا کافرانو بالکل دغه شانتي دي. کمثل الذي پشان د مثال دغه سړي دی
ینعکو چې آواز کوي بما حیوان ته لا اسمعو چې نوري الا دعاء و نداء حیوان نور څه نوري او کاوري نو صرف آواز اوري او چغه اوري چې ما ته مالک آواز وکړو چغه راته واله خدا دې ما ته کنزل کی کنه دعاګانې راته کی د فائدې خبر راته کی که د نقصان خبر راته کی که حیوانو که سړی ورته چې دا خوراک کوه او دغه ځای مه خوره دغه ځای خوره په دې تفصیلاتو نه پوهېږي چې دې ماته چې هغه ځای به خوراک کوي او دغه ځای به نه کوي او دا اوبه وڅښه دغه اوبه مه څښه او ګورې نن ګورې خوراک وڅوکې سبا ماښام ګورې خوراک نشته ستا په دې خبرو نه پوهېږي چې ته ورته چې نن ګورې ځان ښه برابر کړې سبا ګورې روژه ده یا سبا ګورې زه نه راځم نو په دې خبره یې نه پوهېږي سبا به ګنې خوراک نی یا ته ورته نن اوبه شته سبا بیا نشته په دې هم نه پوهېږي که چېرې پوهېدې بیا انسان ته څه ضرورت و بیا خو به یې سهار لېږل او ماښام به پخپله راتلل به او یا په آیت کې به محذوب کلام روباسو دا مونږ چې کوم تفسیر وکړو نو دا مونږه د دې کافرانو مشرکانو تشبیه حیواناتو سر ورکړه په قلت فهم او قلت عقل کې او یادا چې د کافرانو ته چې څوک دعوت ورکي ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافرانو ته دعوت ورکي حق ته بیانی نو د کافرانو مثال او د داعی مثالو چې دې څوک دعوت ورکي دا مثالو د هغه شپونکي دی چې هغه خپلو حیواناتو ته آواز کوي لکه څنګه چې یو شپونکي خپل حیوان په خبره پوره نشي پوهه کولی په خپلو پوره د خپل ذهن په خبره باندې هغه تفصیلاتو باندې نشي پوهه کولی دقرنګې مثال د کافرانو دی چې دې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق ورته بیاني په مختلفو طریقو سره لیکن دې کې کوم کلتوب د دین پوهېږي نو دې کافرانو ته دعوت ورکوونکي مثال په شان د هغه شپونکي دی هغه راعي دی چې خپل حیواناتو ته خبرې کوي او حیوان په خبره نه پوهېږي هغه صرف په چغه او په آواز پوهېږي دارنګې دا کافران دي صرف دومره اوري چې موږ ته پیغمبر لګیا دی لیکن د پیغمبر مقصد څه دی د ده په دې خبرو کې تاوان دی او که فایده ده په دې تفصیلاتو نه دي او مثل الذین کفروا بیا به داسې وایو مثل داعی الذین او مثال د رابلونکي دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی که مثل الذی په شان د مثال دا سړي دی ینعکو چې آواز کوي بما هغه ځناورو ته لا اسمعو چې نوري الا دعاء مگر دعا رابللو ته وي او ندا چغې وهلو ته وي تیز آواز ته ندا وایي یا په دعا او په ندا کې فرق دی دعا چیرې دا د نږدې نه کیږي او ندا د لرې نه کیږي تا ته حیوان نږدې دی ته به ته په دمه خبره کوې ستا نه لرې دی نو چغه به ته زوردار وخې د لرې نه نو دا حیوان هم صرف چغه اوري چې ما ته حیوان خپل مالک او شپونکي راته چغه وواله پردرې خبرې مقصد څه دی نو په مقصد نه پوهېږي ځکه خو دا حیوان به تا ته ګوري او ستا په خبره نه پوهېږي تر څو چې تا لخته نه راغسې ورپسې تللی نه صم بکم نو هم صم دوی کاڼه دي دا صم جمع د اصم ده د غوږ دا سوري چې بند شوي هغه ته اصم ویل کېږي هم صم دوی کاڼه دي بکمن دا جمع د ابکم ده یعنی هم بکمن دی چاړاګان دي
عمیون دا جمع د اعما ده، هم عمیون دی ړانده دي، دا کاڼم نه دي ړاندم نه دي او چاړاګان نه دي، خو د ړندو د چاړاګانو په شان دي. او دا خو باقاعده روغ دي، په خبره اوریم او ګوریم تا ته او خبرې کیم. پر دې تشبیه ورکړه ړندو سره او کاڼو سره او چاړاګانو سره. او یا وجه دا ده چې د سترګو کار داره چې انسان په حق وویني، او د غوږونو کار داره چې انسان په حق واوري، او د خولې کار داره چې انسان په حق خبره وکړي. او دی نه په خوله باندې حق خبره وکړه او نه په غوږونو باندې حق خبره واورېده او نه په سترګو باندې حق ولیدو، نو دا سترګې او دا غوږونه او دا ژبه په منزله د عدم دي، گویا کې نشته. گویا کې دې فایده څه شوه؟ فهم لا یاکلون، پس دی عقل نه لري، دی کې عقل نشته دی. دا نه چې ګنې عقل پکې واقع نشته، عقل خو پکې شته، ولیکن کم عقل چې پکار دی چې انسان پیغمبر وپیژني او آخرت پې وپیژني او هدایت پې وپیژني، هغه عقل پکې نشته. اصل کې عقل لپاره دا درې لارې دي. دا عقل د انسان په دماغو کې وي، او دماغو ته اولته چې خبره کوزیږي په دریو لارو باندې راځي. انسان ته د علم د حاصلو دا درې لارې غټې دي، یو خوله ده، او دویم غوږونه، او دریم سترګې. انسان په سترګو باندې مشاهده کوي، علم زیاتر په سترګو باندې حاصلېږي. مونږه کتاب ګورو، مونږه مشاهده کو خلکو ته ګورو، مونږه غیر چاپیر ګورو، مونږ علم حاصلو په سترګو سره. زیاتر علم انسان په سترګو سره حاصلي. بیا دارنګه غوږونو باندې انسان اورېدل کی، مونږ د استاد خبر په غوږونو باندې اورو. په دې طریقې سره دا اړه دننه کوزیږي او عقل ته رسي. او دریم خبره مکالمه په خوله باندې، په خوله مونږه تکرار کو، یو بل سره خبرې کو، علم مونږ ته حاصلېږي. ځان پوهه کو، سوال مونږ په خوله باندې کو. نو دا درې خبرې مطالعه، مکالمه، مشاهده، دا د علم درې لارې دي. نو چې کله دا درې لارې بندې شوې، نو عقل ته به علم کمې غاړې لړ شي. عقل بیا په دې باندې سوچ او فکر کې ادراک کی. نو چې دا درې لارې بندې شي، سترګې او غوږونه او خوله بنده شوه، نو گویا کې عقل ته لارې بندې دي. نو عقل پکې ځکه نشته، ځکه فهم لا یاکلون وایي. دې وجې نه کهاوت دی، من فقد حسا فقد فقد علما. دا چا چې حس ختم شو، د علم هم ختم شو. دا حس چې دی په انسان کې حواسو، دا د علم ذرایع دي. د انسان چې حواس کار پریزي، نو علم هم گویا کې ختم شو. او چې علم نشته، نو عقل پکې بیا کم ځای کې دی. جاهل انسان سر ساکلی، او چې سوي او بس یې وکړو. فهم لا یاکلون، په دې عقل نه لري.